انسان دنیا ته راغلی دی او دنیا کې پیدا دی، نو مري به خامخا. بې د مرګ نه یو قسم په دنیا کې پاتې کېدی نشي. کل نفس ذائقة الموت. هر د سا شی، کدا انسان دی او کدا حیوان دی، کدا مرغی ده او کدا کبان دی، کدا انسانان دی او که پیریان دی او که فرشتي دی، د مرګ دا سکه به یو ځل خامخا کوي. یو د الله ذوالجلال ذات نه فنا کېږي. خدای له مرګ نشتا، الله له بیماری نشتا، خدای له ځنکدن نشتا، الله له سرخوږي نشتا او الله له زوال نشتا. باقی کې را څومره تاسو د دنیا دا کائنات او دا نظام وینئ، دا به داسې ورو په قلار قلار، یعنی یو ځل به د خدای یو لوی آفت راشي او د ځمکه اسمانونه او غرونه ټول به دړې وړې شي. ورو خبره دا ده چې یو لوی ورځ را روانه ده چې هغې ته د حشر ورځ وایي، د حساب کتاب ورځ ورته وایي. په دغه لویه ورځ به زمونږ د رب العالمین د ذات سره ملاقات کېږي او مونږ نه به الله پاک د یو څو خبرو ضروري تپوسونه کوي. مرګ تم وی راځي او زه یې منم، کافر هم وی راځي او مسلمان یې مني. خورونو یو خبره درته وکم، دا ټول زمونږ دا خبرې زماري جمع خرڅ دي. مرګ شته او مرګ را روان دی او قبر دی او حشر دی او ځنکدن دی او حساب کتاب دی. دا سوچ پکار دی چې دا مرګ شته او دا قبر شته، نو ما دې لارې له چې د خطرې دا لار ده او پکې ماران او لړمانان او د دنیا د خدای عظیم عذابونه پراته دي، هغې له مې د تلو څه انتظام هم کړی دی او که مې نه دی کړی. لویه خبره ګورې رونو دا ده، مرګ دی او مرګ راځي. مرګ خو به بېشکه راځي، د هغې نه خو د چاپلار هم نشي خلاصېدی. لو كانت الدنيا تدوم لواحد، لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. شاعر وی که دنیا د چا لپاره همیشه کور وی، نو دا ټول نه لوی همیشه جون به چاته میلاو شوی و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. ووایه په یو کس یو ځل درود شریف، اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین. د دوارو جهانو سردار د دې دنیا نه لاړ، بیا پکې موتا د کم باغ مولیاټې پریو چې جمدي به پکې پاتې شو. رسول الله مبارک دیجئے مونږ دې پکې همیشه پاتې شو. مرګ خامخا را روان دی، ځنکدن را روان دی، قبر را روان دی، حشر را روان دی او د خدای په حضور کې حساب کتاب بکیږي مونږ او تاسو سره. دا پاتې کېدو والا خبره نه ده. دغه وروسته ځان تیارول پکار دی، ځان تکړه کول پکار دی چې د خدای په حضور کې مونږ پیش شو او د خدای د ذات سره ملاقات وشي او بیا الله مونږ نه تپوس کوي د جون مې درکړو تا پکې څه کړي دي، مال مې درکړو په کومه طریقه دې وګټو، په کومه طریقه دې خرچ کا، عمر مې درکړو، علم مې درکړو، تا د هغه علم نه او د هغه پوهې نه څه فایده واخیسته؟ تا ته پته وه چې مونځ فرض دې کړی دی او که دې نه دی کړی؟ تا ته پته وه چې زکات او حج فرض دي، تا په هغې فرضیت عمل کړی دی او که دې نه دی کړی؟ که زما علم کم دی نو ما نه به د کم علم تپوس کېږي، او که ستا علم زیات دی نو ستا نه به د زیات علم تپوس کېږي. یو بنده به هم داسې نه پاتې کېږي چې د هغه نه د قیامت پر ورځ تپوس ونه شي. په چا به د خدای رحم وي چې ورته یې ورمخکې کې وي ځه جنت ته، او څوک به خدای راونیسي د سپېمو کې بوله زنځیر واچوي او پړ مخې به د جهنم هغه لوی کندې ته ورډړه کړي. الله دې مساتي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې ابن کثیر کې یو حدیث نقل کړي چې د قیامت ورځ شي نو الله به حساب کتاب شروع کوي. دا خو اوږد حدیث چې حساب کتاب به نه شروع کړي. دا بوډاګان او دا سپینګیري او دا هوښیاران خلک به په جرګه لاړ شي آدم علیه السلام ته چې خدای ته سوال وکړي چې الله حساب کتاب شروع کړي. ابو وایي دا کار نشم کولی، عذر به پیش کړي. مونږ چاله لاړ شو، وی لاړ شي نوح علیه السلام. دا خلق به ګرځي نوح علیه السلام به را پیدا کی، هغه ته به زاري منت وکړي، ابه مو عذر پیش کړي چې زه خو خدای ته نشم وی. که زه ورته اوس ویم چې الله حساب کتاب ورسره شروع کا او ما ته خدای ښه وایي چې ښه نه پرون دې ولا د غر کېدو خیرې کولې په ما دې غر کړی او نن ولا حساب کتاب غواړي. بیا به وایي مونږ څوک وي؟ لاړ شه ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زم دا کار نشم کولی.
وی خمونږ څوک وی لاړ شي موسی علیه السلام له موسی علیه السلام له به راشي ابه وی زم دا کار نشم کولی خلک به وایي نو مونږ خو خلک قتل شو غرق شو څوک په خوړو کې د ګیټو ډوب دی او څوک د کونډو ډوب دی او څوک د خولې او د مرۍ پورې ډوب دی وی زه لاړ شي عیسی علیه السلام له عیسی علیه السلام له به راشي عیسی علیه السلام به ورته وایي چې زم دا کار نشم کولی خلک به وایي مونږ به څه کوو اوس د خدای حضور کې ودرېدل ګورې ډېر ګران کار حدیث کې راځي چې د عیسی علیه السلام نه به الله تپوس کوي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهین تا دې خلکو ته ویلو چې زما او د مور عبادت وکړي اب وتی ما قلت لهم الا ما امرتني خدای چې تاسو حکم کړی ګوره مې ویل دي زیاتی مې سن دي ویل تا ته پته ده چې الله د عیسی علیه السلام نه دا تپوس کی نبی علیہ السلام فرمایي دومره هیبت په عیسی علیه السلام راشي چې د ار ویختنه به د خولې په دې وینه راوځي چې د عیسی علیه السلام دا حال دی د نوح علیه السلام دا حال دی بیا موتا پکې کم کوجاګانیو عیسی علیه السلام به بیا وایي چې را زرت یو شخصیت خیم الته لاړ شي وی چرته لاړ شو وی لاړ شي د آخر زمانه پیغمبر چې ته پیدا کړ ورونو مونږ او تاسو ګور ډېر زیات خوش قسمت یو مونږ خدای مسلمانان پیدا کړو دا د الله احسان دی مونږ سره او بیا په مسلمانانو کې د یو ډېر ښکلي پیغمبر امتیان پیدا کړي دا د الله ډېر لوی فضل دی نو دا خلک به راشي د دواړو جهانو سردار نبی علیہ السلام به را پیدا کی چې ته د خدای په حضور کې سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کی د دواړو جهانو سردار فرمایي مقام محمود کې به سجده ولګو د عرش لاندې او د دنیا د یوې هفتې برابر د سجده به د دواړو جهانو سردار ولګي الله ته به جاړي او فریاد بکي ورځې پس د دنیا هلته خو یوه ورځ ده حضرت جبریل علیه السلام به وله راشي چې زه الله راولېږلم سل تعطا سوال کوا چې ته سوال کې نو خدای به دل درکې اشفع تشفع سفارش کوا ستا سفارش به قبلېږي نبی علیہ السلام بلاس پورته کی د ټولو نه مخکې خو به د حساب کتاب د شروع کېدو سوالو کی چې الله حساب کتاب شروع کا او د هغې نه پس به بیا زما او ستا د ګناهګارو امتیانو د بخښنې سلسله شروع شي حافظ ابن کثیر لیکي چې حساب کتاب شروع کېږي د بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې موږ د ټولو نه وروسته د دنیا ته راغلي خو د ټولو نه مخکې حساب کتاب به ما زما امت سره به کېږي او جنت ته به آدم علیہ السلام او ابراهیم علیہ السلام اله د جنت دروازې له ټک ورکوي او ورننوځي به چې تر څو زه او زما امت جنت ته نه یو داخل شوي دا څومره لوی منقبت دی حساب کتاب به لومبې د دواړو جهانو د سردار د امت نه شروع شي بیا چې حساب کتاب شروع کېږي داسې د دنیا حساب کتاب نه دی چې د دنیا زه خود ته لولګېدو یو خوا د ټیپر ور واچولو او بل خوا د ورپسې دړی ور واچوله هلکه یو ټیپر پکې کم کو زیات کو ګنده دی او که خراب دی او خبره دې لړه کړه نه هلته کې بل شان لوبه ده جنت او دوزخ به دواړه رانږدې شوي چې کم سړی کامیاب شو جنت ته به ځي او که کم سړی ناکام شو دوزخ ته به ځي هلته بیا سپلیمنټري امتحان نشته دلته خو که یو کې پیش شي نو بلکې به پاس شي اکه دې بلکې هم پیش شوې نو بیا خو مونږ تاسو له چلم درځي څه 2-3 روپۍ یو ډبې مټۍ سپلی مپلی د چا خدای خو سپلی مشهورې دي او رزلو سره د خدای خو کې د هغې خامتا مشهوره ده دا وله یو سې دا وله په تحفه تحایف کې ورکې نمبر منبر اندله زیاتې کي ښه کور په ارام د ژوند تېر کړي زما یو ملګری دی هغې وی چا په سفارش کې بوتله یو پرچې والا ده د بورډ نه خلک معلومات کوي یونیورسټۍ نه چې یاره پرچې چا سره دي وی زه په سفارش کې بوتلم لاهور ته یو پرچه تلیوال ته بوتلم وی چې هلته لاړم وی ګنټي مو والا او پروفیسر صاحب اوس سرتور په منډه راووت کېړی پخپو دي سر یې سرتور دی او په ډېر هیبت باندې راووت وی ما سره ستړي مشي وکړل او سلام علیک یې را سره وکړه او چې کوم سړی را سره تللی وی دا فلان کې دی وی مې چې او وی بدله مې پرچه پاس کړه وی حیران یم چې خدای پروفیسر صاحب د کوم ځای قطب ولی د خدای راغی نه مې ورسره د دې سړي تعارف کړی دی چې دا فلان کې دی نه مې ورته دا حال ویلی دی چې موږ راغلي یو د دا پرچه پاس کا دا ځکه دا پته د کوم ځای نه ولګېده دا خو ناشنا کمپیوټر دی دا فلان کې دی او
بس دې مې پاس کا پرچا مولا پاس کا وی موته چې پروفیسور صاحب کینو خو ورست خدا ته پوسټ نه کوم چې ما ته الویل دي چې سفارش کې راغلم وینا دا سړی مې درته خول دي وینا دا سړی دې مخ کې لید دي نه بل چاره د سفارش کړی دي وینا نو دې څنګه پیژند چې دا فلان کې ودی مې پاس کا وی خبره ده چې مال سونه پرچی راغلی دي نو دا اړ یو پرچی سفارش ما ته را رسیدلی ټول مې پاس کړی دي یو بد قسمته پکې پاتې مې چې خدای دې دم څوک سفارشي راولي چې دام پاس کم چې خیرت ته مې غاړه روغ شي چې تاسو ټاله واله مې چې همدغه بد قسمته نن راغلی دي بل څوک پکې پاتې ونه دغه زمونږ د دنیا امتحان خدای دې په آخرت په امتحان کې ناکام کاوه کاغه امتحان کې ناکام شوه دوباره د امتحان چانس تا ته نه ملاويږي هغه تا ترين جهنم چې هغه کې بیا خټ کېدلې او وینې زوی د کافرانو بدر باندې خدای سکی دا غینه د خدای وساته نو حافظ ابن کثیر د نبی علیہ السلام نه نقل کوي چې تل د میزان به اولګي الله بخپل نگرانی کوي خدای بخپل د تل د میزان نگرانی کوي حضرت جبرئیل علیہ السلام به ولاړی ځکه چې هغه وحی راوړی دا که په هغه څوک سوال وکړي چې مال خو کتاب نه دی راغلی چې هغه خپل ګوان پیش کړي اسرائیل علیہ السلام به ولاړی که په هغه څوک سوال وکړي چې الله د وخت نه مخکې رانه سوخ کړه چې هغه ولاړی چې خدای تعالی ته دا ټیم خولو کرام الکاتبین به ولاړی هغه فرشته چې ستا په دې خیو په دې ګسوګه باندې ناشتي ولې که په هغه څوک سوال وکړي چې دی غلطی نمبر درج کړی دی ناغي به باقاعده ولاړی او کته بیا انکار کې کافران بم چغي وای والله ربنا ما كنا مشرکین ابو جهل بم را پاسی هغه بموي چې یا الله زما دې قسم په خدای وي چې ما خو شرک نه دی کړی ما خو د بوتانو عبادت نه دی کړی ما خو د یو الله عبادت کړی دی ایوم قسم امیہ بم را پاسی عتبہ بم را پاسی نمرود بم را پاسی شداد بم را پاسی فرعون بم را پاسی دا ټول به انکارو کی دروغ بوي یا الله مون خود بوتانو عبادت نه کړي الله مون خود خدای دعوا نه کړي خدای پاکا مون خو یو ست عبادت کړي توحید والا مون خو یو ته الله منلې اوس بسکه الله انکارو کی چې ما عبادت نه کړي یو د الله می کړی دی نه می بت سجده لګولې دا نه می د خدای دعوا کړی دا دلته دروغ وای راشه دلته دروغ وایا الله بس چلو کی وی ښا یو زما دې کړی دی د بت سجده نه کړی فرعون د خدای دعوا نه کړی نمرود د خدای دعوا نه کړی ابو جهل رب ما د محبوب مخالفت نه کړی زما د محبوب پشاد لری نه غرزولې عتبہ ما د پیغمبر مخ مبارک ته لاړې نه دي کړی وینا خدای څه گواری تاسو اللہ وہی گواہ غواړي وی او اللہ فرمائی اليوم نختم على افواههم پدې خله باندې به مهر لګي خله به بند شي وتكلمنا ايديهم لا سن به خبر شروع کی وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لاس به خبر شروع کی چې دروغ وای زما پدې لاسونو باندې لری راغشتو لاسونه بوي او مالر راغشتلې دې ابو جهل په لاسونو باندې او د دوالو جهانو د سردار پشا مبارک می غرزولې دې خپې به غوي شروع کړي په موږ دې فلان کې ګناه کړل دې پر عجبه به غوي شروع کړي په مې پیغمبر علی السلام ته کنزل کړی دې وګونه به شروع کړي چې په ما باندې سرو دوډم ته تو باورې دلې دې اوس بسکه اغا عملنامه به ته داسې رامخ کېږي وی دا دې نه دي دا شیشه وګوره اوس کنه دا تا نه دي کړی ووجدوا ما عملوا حاضرا اس عمل کړی دی به ته مخامخ آمنے سامنے شي د هغې نه انکار هم نشي کولی آدم علیہ السلام به خپل ټولو بچو ته ولاړي ځکه د هغه اولاد سره حساب کتاب کېږي او چې د کم پیغمبر امتی سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به خپل امت ته ولاړي نو چې د دوالو جهانو د سردار امت سره حساب کتاب کېږي څوک به ولاړي نبی کریم ټول وایي صلی الله علیه وسلم اب مخامخ ولاړي اولاد سره بچو سره حساب کتاب کېږي اوس یو بل منقبه ته موره رومبه چې حساب کتاب شروع کوي حافظ ابن کثیر وایي چې نبی علیہ السلام ته الله په خپل आवाज وکړي چې زما محبوبه ستا د امت نه رومبه حساب کتاب شروع کوم خدا ستا په خوغه شروع کوم یو کس را مخکې راروان دی که یو کس چې دا هغه سره لومبي حساب کتاب وکم یو کس تر مخکې که باقي به زه شروع کوم
د دواړو جهانو سردار فرمایي دا وخت به ما باندې ډېر زیات سختي چې خدای دا لومبي امتی مې د ناکام چرته نشي ځکه د الله سره حساب کتاب ګران دی آسان نه دی عائشې صدیقې تپوس وکړه د دواړو جهانو د سردار نه چې د خدای پیغمبر حساب کتاب به کېږي او که به نه کېږي وی نه به کېږي حساب کتاب به نه کېږي وی ولې الله چې وی چې سوف یحاسب حسابا یسیرا چې الله به حساب آسان کوي مسلمان سره او کافرانو باندې به حساب کتاب ګرانی او ته چې حساب کتاب نه کېږي الله وی زه به کومه د دواړو جهانو سردار او فرمایل اے عائشې دې ته حساب کتاب نه ویل کېږي دا خو اسه پیش کشی دا الله بل عمل نامه را پیش کی و تبوی بنده دا جی گناہ کړي وا تا د اخلاص توبه او استلا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دغه گناہونه مې د لټول پنې کو بدل کړي ځنه جنت تازه عرض دی عرض و تب پیش کول کوي دا نیکی او دا گناه دا ته جهنم ته او ته دوزخ ته او ته جنت ته او ته فلان کی خوا او ته فلان کی خوا دا ولکن من نوقش هلکا او کچا سره حساب کتاب پس ایمانو کې شو خو هغه تباہ او هلاک دی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا الله دومره نعمتونه لري چې هغه د شمیر نه وتی دي دا خدای نعمتونه بس شمیري چې ته وایي چې دغه مې ډوډۍ درکړې وه جامه مې درکړې وه او دا فلان کې شی مې درکړی د هغې په عوض کې عبادت راوړه نو تا سره د خدای د نعمتونو شکریه بیا کم دی ده تپوس کوي عایشه صدیقه د نبی علیه السلام نه رضی الله تعالی عنها وی د خدای پیغمبر کم ځای به دې ګورو د قیامت پر ورځ ولې سخته ورځ ده مونږ ته ځای وښایه چې مونږ هلته منډه وو تا پکې پیدا کړو د دواړو جهانو سردار فرمایي عایشې بل دې ما پسې مګر د درې ځایونو کې ګورې ما ګوره په امت رحم ته د نبی علیہ السلام اوسه ګوره کړه مونږ ولا څوک کړل پیغمبر علیہ السلام لاول ما د میزان د تلې په خوا کې ګوره زه به د خپل امت وزن ته ولاړ یم چې زما امت سره زما مخکې وزن کېږي چې زما امتیان ډاډئ د میزان د تلې خوا کې ما ګوره او که د میزان د تلې خوا کې نو عایشې ما بیا د حوض کوثر په غاړه باندې ګوره زما امتیانو باندې به تنده تیره شوي د محشر خولو به والي زه به خپل امت ته د حوض کوثر نه په ګیلاسونو په کوزو اوبه سیراب کومه عایشې که هلته دم اونه منتم او هلته م نومه نو بیا ما د پولیس پرات په خوا کې ګوره زه به د خپل امت تماشه کومه د الله نه به سوال کوم چې رب سلم رب سلم رب سلم اے خدای زما امتیان صحیح سالم د دې پولیس ورات نه پورې باسا دغه دریو ځایونو کې به ما ګورې بل ځای به ما نه ګورې لومبي ځای دا د محشر په میدان کې د تلې د میزان خوا ده وی ما هلته ګوره دغه ورځ سخته ده بیا نبی علیہ السلام به فرمایي ما ته به الله حکم وکړي یو کس را مخکې کا ویل چې یو خوا ګورم او بل خوا ګورم چې خدای څوک ور مخکې کم ښي طرف ته به زما حضرت ابوبکر صدیق ولاړي ګس طرف ته به زما عمر فاروق ولاړي حضرت علی به ولاړي حضرت عثمان به ولاړي رضی الله عنهم اوس به زه ګورم چې کم یو کس ور مخکې کم زه به ابوبکر د مټه ونیسم چې ابوبکر ور مخکې کېږي چې دا لومبي حساب کتاب ستانه شروع شي حضرت ابوبکر به تلاس راکاږي چې د خدای پیغمبر ما پرېږده ما مه ور مخکې کوه زه د خدای په حضور کې د خپلو نیکو او د ګناهونو د حساب کتاب طاقت نشم لرلی اسې نه که په ما باندې آواز وشي چې ابوبکر دې دوزخ ته ځي ای د خدای پیغمبر ستا امت او ستا ټول امتیان به زما د نوم د وجې نه وشرمېږي د دواړو جهانو سردار به د مټه نیولي چې نه لومبي حساب کتاب به هم تا نه شروع کېږي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث کې راځي وی په ما د ډېرو صحابو احسانونه شته هجرت یې کړی دی جهاد یې کړی دی توره لاس کې اغشتې ده او د ټولو احسانونه ما په دنیا کې پوره کړي دي سوا د ابوبکر نه چې د هغه احسان به رب العالمین خدای په جنت کې پوره کوي دا هغه د دنیا احسان ما نه خلاص کړي اب الله جنت کې پوره کوي د دواړو جهانو سردار به د ابوبکر لاس ونیسي ورمخکې کوي به چې ورمخکې چې لومبي حساب کتاب تا سره شروع شي
حضرت ابو بکر بت لاس را کاږي چې نه یا رسول الله عمر دا د خوا کې ولاړ دی، عمر ور مخ کې کا، عثمان ذوالنورین ور مخ کې کا، علی مرتضی ور مخ کې کا. اے د خدای پیغمبره زما دومره نیکه نشته چې د خدای په دربار کې زیر شمه ما سره حساب کتاب وشي. نبی علیہ السلام به د مټ را کاږي د الله د حضور د دربار نه به आवाज وشي چې اے د خدای پیغمبره ابو بکر پریدا میرا مخ کې کوا، زتا دروغ جن کول نه غواړم، تا دروغ جن کول نه غواړم. تا په دنیا کې د حضرت ابو بکر متعلق دا فرمایلیو چې ابو بکر فی الجنه، ابو بکر به جنت تزي، تا دروغ جن کول نه غواړم. ابو بکر متعلق زما دا اعلان دی چې بغیر د حساب او بغیر د کتاب د نیغ په نیغه جنت روان شي. دا حضرت ابو بکر ویل. او اے رونو اوس دې زمانہ کې بعض خلک را پاسي مسٹر ابو بکر او مسٹر عمر. دا مسٹر لفظ دا خو د عزت لفظ دی، ټیک دا، خو زمونږ د خلکو د پاره د عزت لفظ دی. په عرف عام کې د صحابه په شان کې دا د ګستاخی لفظ دی. کم ځای ته دا خلک ورسېدل رونو خفه نه شئ، دا مونږ خلق تباہ و برباد او غرق یو. ما پخپلا خمه شرمول دی خوش مړ دی نو مې ځکه ناله غنی مونږ مولیانو ته خدای څوک نه را مخکې کوي، خمه برابر کړی دی خوش مړ دی نو مې نالم. ستا د علاقې یو سړی دی د مانزو د مدرسې سره خوا کې جنازه وه او هغې جنازې له د بریټۍ عمر خان راغلی و د شم خان پلار اجم دی و په هغه ورځو کې. او قسم در تخورم په دا جماعت کې ناسته چې ماته په خپل واوریدل دا غسړینا عمر خان ته لا سنی وی ابو بکر راغلی دی، ابو بکر راغلی دی. نو یو سړی وته وی دا دې سوې وی ولې ابو بکر د رسول الله سخر نو دین د فضل یک سخر دی کنه. مړه کم ځای ته دا خلک لاړه، فضل یک د پیغمبر علیه السلام برابر کا او دغه سړی دی د حضرت ابو بکر برابر کا. دا زمون جون دی د پیسې او د دولت مون کم ځای ته ورسولو. مولا زمون نه خلاص نه دی، پیر زمون نه خلاص نه دی، نیک سړی زمون نه خلاص نه دی، خدای زمون نه خلاص نشو، د خدای پیغمبر زمون نه خلاص نشو. تاسو خو شکریا ادا کړئ چې د خدای په کور کې ناست شئ، شکر د خدای ادا کړئ، ټولو وایئ الحمدلله. داسې خلک هم شته رونو خفه نه شئ، تاسو به هم خبر یو که به نه خبر. داسې خلک هم شته ډم به راولي ډم بالښتونه به ورته ولګئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث درته وویم نو نور ته قیاس کوه چې اخره زمانه بشي یو کس به لګیای خدای پورې به ټوقې کوي، ما پورې به ټوقې کوي، دین پورې به ټوقې کوي، مسلمان به او نور مسلمانانو به بالښتونه ورته ډبوي او خاندي او خړتېږي او خوشحالېږي به. شته که نشته؟ ما او تا وله ځو که نه ځو؟ دا علماء کرام ناست دي، دا یې تپوس دی وکړه کم سړي چې خدای او د خدای پیغمبر او د قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي د دې نه مخکې ښځې طلاقې دي، دا ټول کافران دي. کم طرف ته لاړی؟ اخر یو پوټی لږ سوچ وکړئ، دا خوله چې خوځی لږ په سوچو خوځه وه. ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي ته برداشت کولی شي؟ ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي ته برداشت کولی شي؟ ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي ته برداشت کولی شي؟ او ستا مخکې د رسول الله مبارک کنځل کېږي ته څنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې د خدای او پیغمبر ته کنځل کېږي ته څرنګه برداشت کوې؟ ستا مخکې یو صحابي ته کنځل کېږي ته ځان ته پښتون مسلمان وې ته د هغې برداشت څنګه کوې؟ او چې بې غیرته او برداشت یې کولی شي نو خانده ورسره به مجلس نه پاسه، مړی نه نشي نیوی مجلس ته پاسه، مجلس ورته پرېږده. خو یو خبره ترونو کوم، که دا خلک ډېر هم بې خونده شي او ډېر هم بې غیرته شي د دې قرآن او د پیغمبر د حدیث حفاظت به څوک کوي؟ الله به کوي. قیامت ورځې او د قبر عذاب او نکیر منکر پورې خندا وکړه دا کافر دی او ښځه پې طلاقه ده. او چې کم خلک ورسره لاسونه وپړقوي او بالښتونه ورسره وډبوي د دې نه مخکې ښځې طلاقې دي، دا ټول کافران دي. کم طرف ته لاړی؟
اخر یو پټې لږ سوچ وکړو دا خوله چې خوځې لږ په سوچ خوځوه ستا د مور مخکې تا کنځل کېږي ته برداشت کولی شي ستا د پلار کنځل ستا مخکې کېږي ته برداشت کولی شي ستا د رور کنځل ستا مخکې کېږي ته برداشت کولی شي او ستا مخکې د رسول الله مبارک کنځل کېږي ته څنګه برداشت کوې ستا مخکې د خدای او پیغمبر ته کنځل کېږي ته څرنګه برداشت کوې ستا مخکې یو صحابي ته کنځل کېږي ته ځان ته پښتون مسلمان وې ته د هغې برداشت څنګه کوې او چې بې غیرته او برداشت یې کولی شي نو خان دا ورسره مجلس نه پاسه مړی نه نشي نیوی مجلس ته پاسه مجلس ورته پرېږده خو یو خبره ترونو کوم که دا خلک ډېر هم بې خونده شي او ډېر هم بې غیرته شي د دې قرآن او د پیغمبر د حدیث حفاظت به څوک کوي الله به کوي نن درته نواز شریف صاحب هم اسلام راوښکې دی د پیټار نه درته بیا مار راوښکې دی زمونږ قسمت هم دغسې دی خفه کېږې ما وی سیاست دی سیاست یو زر ځله دی نو بیا هم درته وایم که پې خفه کېږې او که پې خوشحالېږې دا زما اسلامي خبره ده ډنګډنګې یې درته بیا راوست اسلام راولم شریعت بل راولم افسوس مال او تاله اسمبلی کې یوه میاشت او دوه میاشتې په دې باسو شو چې شریعت راولو که رانولو یو میاشت دی باندې باسو شو اسمبلی کې چې کم ناست دي مسلمانان وزیر اعظم صاحب وایي زه مسلمان صدر وایي زه مسلمان سیکرټري وایي زه مسلمان سنیټر وایي زه مسلمان ملک جوړ د اسلام په نوم ما وی نواز شریف کاکا په یو قلم تا چیف جسټس غوندې د عدالتي نظام مشر کور ته ولېږه وی لېږه که وی نه لېږه په یو قلم تا لغاري غوندې صدر مشر صدر ادې کور ته ولېږه که نه لېږه جواب خو را کوی که نه خدای بندېږه ما کره خو دغه بکسه نشته تاسو کره خو شکر الحمدلله دغه بکسې م پرتې دي دغه شی م در کره پروت دی افسوس خفه کېږې ما پخوا چې به زمونږ لور خور چې ته پیښور ته لاړه یا چې ته بازار ته به لاړه مونږ به وی سینما له لاړه نن دې وله کور ته سینما راوړې ده تاسو کله خو دغه څیزونه پراته دي که نه تاسو نه خبر زه دومره نه خبر لکه څومره چې تاسو خبر یې نو په یو قلم دی صدر مو لېږه نو بله ورځ دی بیا بل بریتو چې هغه جرنیل د فوج مشر چې هغه وی یاره اسلام ځکه نه راځي چې فوج یې مخالف دی جرنیل کاکا نه مني یاره مونږ وی رښتیا دا جرنیل کاکا به ډېر زیات بریتونه به زمري نیولي د مخکې به هم څوک غږ نشي کولی نو چې ورسره روانه شوه په یو قلم یې دستخط وکړو زه کور ته نقشه به فټافټ ځه ما ته مینډیټ ورته وایي مولانا بجلیګر صاحب سره مخکې ورځو کې ملاقات شوی پرېږده چې د اوزګار شم یو ګپ له وله ځم ما ته وی پولیس را پسې راغله وی ما ته چې تا زمونږ نواز شریف مدیر اعظم صاحب ته چیندخ ویلی دی وی ما چې ما خو چیندخ نه دی ویلی وی نه ویلی دی کیسټ کې مونږ سره بند دي وی ما چې کومه جلسه کې وی صاحبه کیسټ یې را پسې غټ راوویسته چې دا ستا کیسټ دی او په پلانکي ځای کې دی چې د قصه خانه بازار کې جلسه کړې ده شهیدانو سره او دې کیسټ کې دی ویلي چې وزیر اعظم چیندخ دی خدایا ما وته کوم ځای چیندخ ویلی دی یارېږم نه خو دا لفظ مې ویلی نه دی وی مولانا صاحب ویلی دی او وی ما وی چې یاد مې شو چیندخ مې نه دی ویلی خدا مینډیټ مې ویلی نو ما د خدا ټکې نه راځي نو مینډک مې د خولې نه وتی مینډک په انګریزي کې چیندخ ته وایي خولې نه مې مینډک وتی دی نو په دې چل به دا شی به خفه شوي خبره دا درونو مینډیټ ته تحصیل دی یو قلم سره تا په مخه لغاري صاحب کور ته ولېږه جرنیل دی ولېږه او د چیف جسټس د پاکستان د اعلی عدالت نظام مشر هغه دې په یو قلم کور ته ولېږه تا په دې کې د اسمبلی سره صلاح کړې وه د خدای د قرآن لپاره صلاح کې راولو که رانه ولو هغې له خو دې صلاح نه وه کړې دې له صلاح کې قرآن راولم که نه ظالمه په خپل اسلام ویارېږه چې دا صلاح کې چې راولم او که رانه ولم د پیغمبر حدیث راولم که رانه ولم یو پوټې په دې خبره سوچ وکړه په خپل اسلام باندې ویارېږه او بیا راولم او رانه ولم څه ته وایي ما ورته دونه اسانه فارموله وښوله مې په دې فارموله عمل وکړه که یو منبر حزب اختلاف چې دا کم قرآن چغې وایي چې نه منم که ده پرې راسره دستخط ونه کړه راشه زما په دې مخ لاړې وتوکه او په دې مخ را سپېړه راکړه هغه څه شی دی هغه فارموله دا ده چې بخاري شریف راواله او په دې سر د پاسه کېده او د خدای لوی قرآن راواله او په سر د پاسه کېده خو لږ غوندې مې کولا وکړه ورتاسې نه چې ته
د انګلیش چې ته د 1 2 3 او د بوک 1 او بوک 2 چې ته روانې دی په دې سره کې نه دی هلته ورته وښایا چې دا بخاري شریف او دا مې د خدای قرآن راوړی دی ای د قومي اسمبلۍ ممبرانو دا دواړه مې دله راوړي دي لاول خو په دې قسم خورم چې دروغ درته نه وایم او بیا دا دواړه مې راوړي دي دې له اوټ غواړم دې له اوټ ورکوی که نه ورکوی وایه د قومي اسمبلۍ او د سنټ ممبرانو به دې له اوټ ورکړی او که به یې نه ورکړی چې یې نه وې ورکړی چې دلته دې خلکو دله سرمن ایستې وې دا خو اسان علاج دی ور یوړه بیا سنټ ته سنټ منظوروي او نه منظوروي مني او نه مني ور یوړه سنټ ته وی دا بخاری شریف او دا د خدای قرآن مې دله راوړی دی د سنټ ممبرانو ما هم دوکه کړې ده توبه وباسم خدای ته دا قرآن او دا حدیث ګواه کوم او تاسو ته هم چې توبه وباسئ او راځئ دې قرآن او دې حدیث ته اوټ ورکو کم د سنټ ممبر به داسې ظالمي چې هغه به د خدای قرآن او د پیغمبر حدیث ونه مني او هغه به رد کړي او به نه مني که مني به مړه دا خو اسان علاج کړي اسان دی دا دې د کم دی نه ګوته راوویسته ډنګ ډنګې ډنګې اوس خلکو ته دا ښې لاول دې پکې د پښتونخوا شوشره پرېښوده بیا دې پکې دا شوشره پرېښوده چې ظاهره راشه دا نیشنل پارټي مرانه خلاف شوه او دا ایم کیو ایم رانه لاړل که دا مولیان سادهګان غوندې خلک دې په دې نوم دوکه کړم او دا ځان سره ملګري کړم مولیان ورته څه وایي وی بلکل ملګري دي ام تا غواړو ام تا بیرالمؤمنین ام ته مشرې زمونږ بل مشر نه دی پکار خو چې دا څه دې ووې راشه لکه نر غوندې میدان ته راوځه او ووایه چې دا څه مې ویلي دي دا ټول په حقیقه مانو کې منم نو دلته د شریعت اعلان وکړو نو ما سره اخبار کټنګ پروت دی که څوک یې ګوری ورته ایښولی شم نو د شپې لاړ نو په کراچۍ کې ښځو ته تقریر کو هلته کې صرف ښځې وې او وزیر اعظم صاحب ورته مخامخ ناست و ښځو ته څه وایي وی ما خو د اسلام دماکه وکړه دې ورته دماکه وایي بله دماکه مې وکړه د اسلام او اسلامي نظام راولم خو تاسو چې خفه نه شئ تاسو چې څنګه مخکې وی که نه نو وروستو به هم دغسې یې میں داسې اسلام خو ما چې ته په سترګو نه دي لیدلی چې ښځې دې پکې بربنډې ګرځي سینما دې پکې کولاو ګرځي او هلته بل دام دا سره د اخبار کټنګ پروت دی چې په مري کې په هغه وخت اخبار او صاف اخبار لیکلي ما سره پروت دی وی وزیر اعظم صاحب چې په نن ورځ باندې اعلان وکړ چې اسلام راولم نو په مري کې په هغه ورځ د کلب او د شرابو پرمټونه ورکړل او یو وزیر یې دی چې د کوچانو دا سپینی دغسې سپی دی پیژنئ یې څوک دی د کوچانو د سپي غوندې کټا سر دی او د شکل ته چې وګورئ که نه داسې چوها غوندې شکل یې دی ډېر مې بدي شي سرتاج عزیز هغه را پاڅېده سرتاج عزیز هغه نه تپوس کوي شیراني صاحب ته تپوس کوي ورته وایي چې سود سره به څه کوئ نه نه وی سود خو به یي سود به هم پکې چل وي مشاهد حسین نه پکې تپوس شو وی اسلام راولې وی او وی هلته خو طالبان لاس پرې کوي سر کټ کوي زناکار لا رجم ورکوي سنګساری یې نه نه هغه طالبان برانډ اسلام نه منو لاس به پکې نه پرې کېږي سر به هم نه قلم کېږي لاس به هم نه پرې کېږي او زناکار له به رجم او دوریم نه میلاویږي ښه نو ته ما ته هغه زمرې وښایه چې نه یې خپې شته نه یې لکۍ شته نه یې سر شته نه یې خېټه شته او نه یې ملا شته داسې زمرې ما ته تاسو چې ته ښولی شئ یو سړي بل ته وی دا زمرې څه ته وایي نو هغه وله په دې لاس د زمري نقشه جوړوله نو چې داسې ستن یې وله ښخه کړه په ستن باندې خاپونه یې کول وی دا څه جوړی وی دا لکۍ جوړوم وی لرې که دا لکۍ پتې کټ کړه لاس مې خوږ شو نو چې دوباره بیا بل ځای وی دا څه جوړی وی دا وله خپې جوړوم که نه وی دا هم سړی خوږوي لرې که دا خپې هم تې کټ کړه نو چې بیا داسې ستن راواغېسته او ټک ټک یې شروع کړل وی دا وله څه جوړی وی دا وله غوږونه جوړوم که نه وی لرې که دا هم سړی خوږوي نو چې بیا ولا ټک ټک شروع کړل وی دا ولا څه جوړی وی دا ولا سر جوړوم که نه وی بیخ دې د سر وخېږي وی هغې خو هم مړه کړو نو سړی ورته وایي چې لکۍ پکې ني خپې پکې ني غوږونه ني سر یې ني نو داسې زمرې به د کم ځای نه زه تاله راولم نو چې ښځې پکې ازادې ګرځي سینما پکې ازاد دی د سود پرمټ پکې ازاد دی
د شرابو پرمټ پکې آزاد دی، د قاتل سر پرې کول پکې نشتا، د زناکار سنگسارېدل پکې نشتا، د غل نه لاس پرې کول پکې نشتا. زم نواز شریف صاحب دغه اسلام دی یوسا او په لاهور کې چې تا د ریوان پر روډ باندې ځان لکم سیدونه جوړ کړی دي الته سنبال کا. د اسلام زموږ نه دی پکار، زموږ د طالبانو په شان اسلام په پاکستان کې پکار دی. زه هغه اسلام غواړم چې سود پکې حرامي، زه هغه اسلام غواړم چې زنا پکې بند شي، زه هغه اسلام غواړم چې ښځو نه پکې صادر توشي او ښځه ښه په آرام کور کې کینی او ښه د حیا ژوند په خپل کور کې تیری. زه هغه اسلام غواړم چې شراب پکې بندي، زه هغه اسلام غواړم چې د غل نه لاس پرې کېږي، زه هغه اسلام غواړم چې زناکار سنګسارولی شي او که د دې نه علاوه اسلامي دا به د اکبر دین الهي وي. اما ته نه دی منظور، زما مشرانو علماو مخکې رد کړی دی، سرونه پې پرې کړي دي او اوس هم انشاءالله چې په دې وطن کې مسلمانان پښتانه شته، د اسلام مونږ بیا نه منو، بیا هم نه منو. زه خو هغه اسلام غواړم چې کوم د صحابه اسلام. ما ته یو سړی وایي وی د طالبانو اسلام، ما وی وروره دا د طالبانو نوم پکې څه دپاره اخلی؟ طالبان برانډ اسلام، پلان کې برانډ اسلام، پلان کې برانډ اسلام، دا نومونه څه دپاره اخلی؟ لاشه وګوره افغانستان کې که د عمر فاروق د زمانې او د عمر ابن عبدالعزیز د زمانې اسلام او دې کې د نوک برابر فرقي، نو ما دام ریجکټ کړی دی، زه دام بیا نه غواړم. او که نه دا همغه شي وي چې کوم هلته دی، نو بیا د اسلام سره دشمني ده او که طالب سره دشمني ده. رونو خبره دا ده چې ټول گپ شپ دی، خو خبره دې پورې کوم چې حفاظت د دین به څوک کوي؟ جواب را کوی الله به کوي. او مثال به درته زه وښیم که داسې مثال درته وښیم چې تا لیدی دی. ضیاءالحق صاحب راغلی لس نیم کاله هغه هم د اسلام ډنګ ډنګو په مونږ حکومت وکړو، لس نیم کاله چې اسلام سره غداري او دوکه وکړه، خدای ورسره څه وکړل؟ د ځمکې او د اسمان په منځ کې د یو کم 10 جرنیلانو سره جدا جدا هم خدای ګیرولی شو، خو الله خلقو ته وښول داسې والوزل چې د غوښې قطرې هم د خلقو ته معلومې نه شوې. که ته په اسلام کې مخلص نواز شریف صاحب راځه را میدان ته شه، د ټولو نه مخکې زه د مرګر یم، زه درپسې شاته ولاړ یم، دا پښتانه درپسې شاته ولاړ دي. او که نه اسلام سره غداري او دوکه کول غواړې، قسم دی چې د نواز د ضیاءالحق سره کومه لوبه الله وکړه، د هغې نه خطرناک حشر به مستوي. ته به ووینې چې خدای سره څه کوي. باقي د دین حفاظت دی، زه به نیمه الیاس مولوی صاحب بی، هغه بنی مولانا محب گل صاحب بی، ابنی قائی صاحب بی، بل عالم بی، بل عالم بی، خو خدای بر دی دین حفاظت خامخا کوي او مخکې کړی دی. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند جوړی، دارالعلوم دیوبند جوړی، مرګرو سره یو سره مشوره بل سره مشوره چې دیوال کم ځای ووام او دارالحدیث کم ځای جوړ کړم. ګوره اوس چې ستا د دین حفاظت به څوک کوي؟ اوس کم ځای دیوال خلک چې کوټه جوړه انجینیر سره صلاح کوي، لاول نقشه جوړه کړي، دلته کچن جوړ کړه، دلته دیوال و، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شو، دلته فلان کې شي، دلته کې د ولاړ غسل خانه جوړه کړه چې په ولاړ پکې د سماتای، او دلته کې فلان کې شو، دلته فلان کې شي جوړ. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي چې لکه مې شک و چې خدایا دارالحدیث کم ځای جوړ کم، دیوال کم ځای، زمان پړه کې سودا وه. وی د شپې د شو د دواړو جهانو سردار مې ولید صلی الله علیه وسلم، چې مې سردار د دواړو جهانو ولید. ما ته چې قاسم ولې پریشان یې؟ مې چې صاحب په دې پریشان یم چې دا نقشه راته څوک برابر کړي چې دا دارالعلوم جوړوم چې کم ځای کې جوړ کړم. وی راځه درته نقشه برابروم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم امسا مبارک را واغشت او پیزار یې وویسته، پڼې یې وویستې، خپې بلې خپې را روان دی او امسا یې را واغشت او کرښې راښ کوي، دلته به دیوال راکاږي، دلته به د حدیثو ځای جوړ کې، دلته به طالبانو له ځای جوړ کې، مکمل نقشه یې واچوله او په هغه ځای وګرځېده او رانه لاړ. راویښ شم، چې راویښ شم پړه کې سوچ کوم چې یاره پیغمبر اسلام راته نقشه وښوله، اوس زړه کې سوچ کوم چې انشاءالله که خیر په دغه اندازه به کار کوم. چې سار ورلم هغه ځای له تش میدان له ورلم، زما د قسم په خدای وي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کې زما د قسم پر رب العالمین وی چې په کوم ځای له دواړو جهانو سردار قدمونه ایښي او مغه څنګه د پیغمبر علیه السلام د خپې مبارک قدم نشان په هغه ځای د پاسه پروت دی. کوم ځای چې له دواړو جهانو سردار
ما ته په خپل امسا مبارکه باندې کړخه راښکلې ده د دواړو جهانو د سردار د امسا مبارکه کړخه په هغه ځای کې نیغه پرته ده. انجینری بدله څوک کوي؟ نبی علیہ السلام بدله کوي. قدر زر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری. د علم په قدر څوک پوهېږي؟ د خدای پیغمبر پې پوهېږي. مونږ د علم په قدر نه پوهېږو. امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی او صالح تستری رحمت الله علیه راغی، لوی بزرگ د زمانې دی. دو نه پېژن چې څنګه راغی چې ورته یې صاحب وی دا صالح تستری دی، ورپاسې د ځان ته را تر غاړه باسه. وی صاحب ما ونه پېژندې. وی زه یو خبرې له راغلی زما یو کار به کې. وی بالکل. وی نه په وس کې دې واده را سره وکړه. وی وس کې مې واده مې ده چې ستا خبره به منم. وی څه خبره ده؟ وی اے امام ابو داوده ته چې کومه ژبه باندې د دواړو جهانو د سردار احادیث لولې په هغې د احادیثو ورد کې ستا دې په خدای قسم چې دغه ژبه ما ته راوباسه چې لږه غوندې یو پوټی یې ښکل کړمه. د حدیثو په قدر دا پوهېږي. مونږ چې کم سړی د حدیثو خدمت کوو چې کنزل کوو نو ژبه لاول په هغه پاکوو. نیغ چې کنزل کوو عالم پسې بزرگ پسې د خدای ولی پسې چې مونږ خلق خوله په اوبو وینځي مونږ یې د مولا او د عالم او د پیر په کنزل وینځو. امام مالک رحمت الله علیه د حدیثو درس ته ناست دی. یو سړی میدان ته راغی د خلکو په سټونو باندې قدمونه کېښودل او نیغ مخکې راغی. خلک حیران دي جیبه بیا د به سړی دلته د پیغمبر د حدیثو خدمت کېږي او دی د خلکو په سټونو قدم اړول خو منه دي او دی نیغ راغی دلته. امام مالک هم حیران. دا سړی ورته وایي امام مالک ته وی لږ غوندې راپاسه. او ته یې لکه څه لپاره؟ وی لږ راپاسه تا سره مې کار دی. وی اول درته ویم. امام مالک صاحب هم ورپاسې ځان ته یې راته غاړه باسه په دې تندي د پاسه یې ښکل کړه. امام مالک صاحب ورته وایي دا څه مطلب څه لپاره؟ وی زما د قسم په خدای وي بیګا هم دې دی کې خوب نما. امام مالک به هغه ځای کې د حدیثو درس ته ناستو د پنجرې مبارک خوا کې چې کوم ځای به رسول الله مبارک اعتکاف ته ناستو. زمونږ د ملګري سراج الحق صاحب اوس مخکې ووایي که نه د پنجرې مبارکې صفت یې وکړه که نه؟ آیا شاعر وایي که نه؟ وی اے پنجرې تا سره په پرده جانان آرام کړي دننا. اے پنجری تا سرا په پرده جانان آرام کړي دنا ما تخکار کړه نظارې د محمد مدني صلی الله علیه وسلم. قسم دې چې ورته ودرېږي که نه پنجرې مبارکې ته الله دې مونږ تاسو ټولو ته مخامخ ودرئ چې ته په خوند پېښې یقینا چې جنت دا دی او که جنت بل دی. جنت خو همدغه دی چې مخامخ ورته ودرېږي. منګ هم وایو الله د دواړو جهانو د سردار ملاقات نصیب کې. خدایا دیدار نصیب کې. اے خیراتی غواړو خیراتی دیدار غواړو. د پیسو دیدار اوس درته نصیب کوم که غواړئ څوک غواړي دیدار اوس درته نصیب کوم. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دا متفقون علیه خبره ده چې کم سړی نبی علیہ السلام روزه مبارکه ته مخامخ ودرېده نبی علیہ السلام د سلام هم اوري او پیژني یې هم چې دا فلان کې راغلی دی. لا شکن شیخ الهند صاحب لیکي مولانا محمود الحسن دیوبندی وی مدینه منوره کې ناستم ډوډۍ به م خوړه وی چې کم پوټي به پاتې شو د کړکۍ نه به م هغې غاړه وغورځول. وی یو ماشوم به راته هغه پوټي به یې راغونډول وی څه به یې خوړل او څه به یې زولی کې واچول کور ته به یې وړل. ډېر خوبصورته داسې ماشوم بچی وی هره ما پیړه خپه شو یقینا د مدینې منورې پاپیشوګانو د سړیو تسلي کوي. وی ورځ مې دا ماشوم نه مټه ونیو چې بچی راته څه کوي. وی زما مور ده پلار مې مړ دی او واړه ماشومان درونه مې دي مور باندې مې خدمت څوک نه کوي او نه خدمت کولی شي. نو زما دغه طریقه ده چې زه ګرځم او دا جان چې دا کومې ټوکړې موکړې پاتې شي دا زه راغونډوم په خپل هم خورم هغه ماشومانو یتیمانانو لورو خویندو له موړم. وی مې چې بچی یې د کوم ځای وی د مدینې منورې. وی مې چې بچی نسب دې د کوم ځای دی وی د انصارو د نبی علیہ السلام د مدینې منورې د انصارو بچی یم. وی دې اړه مې داسې دارې ووالې چې یا خدایا دا د پیغمبر علیہ السلام د انصارو بچی دی دا حال دی. وی ما ورته چې بچی یو خبره درته کوم
دا سه کار وکړه چې لار شو مور ته دی وایا زه دیوبند دارالعلوم کې د حدیث استاد یم هندستان کې ځان سره به بوزم علم به باندې وکم او خدای به د خپل علم جوړ کړي زما زوی بشي زما بچي بشي او چې علم شي بیا راځه دلته کې دین خدمت وکړي وی ما ته غالب کوي چې زه به مور سره سلام وکم وی ما چې لار شو کو سره سلام وی الک لار مور سره سلام کړه وی بدر چې د جمعات نه راوتم باب جبريل نه په خواطا باب جبريل دی باب النساء دی مخامخ بقیدا برشن گنبد ته مخامخ پنجره مبارکه ده او مخامخ مواجهه شریفه ده او د خوا ریاض الجنت ته هغه د جنت ټوټه چې د دوالو جهانو سردار فرمایي وی ریاض الجنت د جنت ټوټه ده ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه و منبری علی حوضی او زما دا منبر به د قیامت پر ورځ د حوض کوثر په غاړه پروت دی دا ټوټه به خدای د قیامت پر ورځ اخلي جنت کې بیگ دی دیو جن علماء لیکي چې التلال شو 2 رکعات نفل کې او دعا کې دا وایا و خدای دنیا کې د جنت مکه لرا واستم او اخرت کې مم د جنت مکه نصیب کا وی چې بار ته وتم وی دا ماشوم را روان دی وی ما ته چې کاکاجی له ګذرېګا وی وته درېدم یمه چې بچي مور سره سلام وکړه وی چې او سلام وکړه مې چې مور د تسوې وی کاکاجی مور راته و چې ډېر خدای زما خو خدا لار شک عالم در نه جوړ شو که عالم در نه جوړ نشي خو استاد یو کس د نفقې او د غمو د ډوډۍ نه خو به خلاص شم کنا بچی می ګڼدي د رزق درک مې نه لګي ځوان می نشتا زلمی می نشتا د ګټې وټې می څوک نشته دی زه بچی چې چرته دی لاړ شه سره ستا د یو کس د خرچې نه چې زه بچ شم نو دام زما دپاره لوی غنیمت دی وی ما ورته وی چې بچی فلان کې ورځ باندې زمون قافله روانې دو والا ده هلته به راشي ما سره به قافله کې لاړ شي وی چې لږ مخکې روان شومه وی دی ماشوم را پسې اواز وکړه چې کاکاجي له ګودرېږه عقل دی ته وی مونږ وایو خدایا د نبی علیہ السلام دیدار میں نصیب کې الله دروغ وی رښتیا دیدار نصیب کې دا کنه عمره داخله وکړه چې دیدار نصیب کې او کنه نصیب کې خدایا ته مې خپل دیدار نصیب کې نو د خدای دې کور الله برتل د قیامت کې نه چې ښا الته زما کور هغه خو تللی وکنه زما د حبیب روزه هغه به تللی وکنه اسی دیدار مفتو کې خیراتی دیدار غواړ کاکاجی له ګذرېګا ویو درېدا وی ما ته چې تما کم وطن ته بوزي وی مې چې هندستان ته دی بوزم وی ما ته راځي روزه مبارک ته ګوت مخامخونی ولا چې اے کاکاجی چې ته کم وطن ته بوزي پاغه وطن کې دا شین ګمبد شته او کنيشته دی دا مناره او باب السلام او دا ریاض الجنت او دا پنجره مبارک پاغه وطن کې شته دی او کنيشته دی وی سر مخکته کو جړا را لاله چې بچي کدا ګمبد التوي دلته کې مونږ سکولا کدا پنجره مبارکه التوي دلته کې مونږ سکولا کدا مناره التوي دلته مونږ سکولا کدا باب السلام التوي دلته کې مونږ سکول دا خو التنشته ځکه دلته کې مونږ سفر لرازو وی اے کاکاجی زما دا خبره واوره زما دی قسم پر رب العالمین کدا دنیا پا کرونو پا ہزارہو نعمتو نشی او ماتا علم نصیب کیگی دا ارسور پسی قربان شا سڑی ٹکڑے بخورما دا جانو دا پاتشونی ڈوڑے بخورما خدا دی گمبتو دا پنجرے پری خودو تا تیار نیما ایمان دیتا ہوئی زمونگا جان صاحبان چلرش ما سر یو تلیو مدینی منوری تا چلالو یرا وی کله بزو الله خدایا مې پړ باندې د تورمزو برګه مې خراو ورېدل یو را باندې خط لیکا وې کور ته خط لیکا مې راوځي د خط لیکم باغې کې لیکلې زوی دې لیکل چې بچي مې خپې کوي کنه کوي ما ته خط را لګای ته مې خدای دې ستا په هغه مې قشړه کړو غوړې دلته خلک سکه یو تسکه هاي خدا دغه زمونږ جان صاحبان دي یو کس پکېو چې مدینه منوره ته ورننه وتا حاجی صاحب وای کنا زړګي استرګې لگاوا د قدم لارن دا زړګي استرګې لگاوا د قدم لارن دا حضرت په اخی قدمونه دومره خوارن دا یې مدینه منوره ته ورننه وتا نو سپلې اخوا غرزولې دا موږ سره وجیو سپلې اخوا غرزولې او دا شعر شروع کا او په مخه نه اقداس پیاده ور روان شو الته خنورم لګي او تاوم ډیر ځات دی یاره دې لکه مې دې سړی خو مونږ ملامت کړو کا چیکلو خلک وو چې مولا سپلو کې روان دي مقتدی سپلې غوړدل داسې روان شو خدایا دا سو شو لکه خلک کچا ملامت شوما او چې 2 قدمه واغشتل منډه کړو سوري پسې منډه وای
کله یو خوا منډه وای کله بل خوا منډه وای. ما ورته څادر ورغورځو، مې په څادر د پاسه خپې کېده. ما وی هغه چې خپې به نه سوځېدې او د خپو پتاو به نه پرېوته، هغه په حاجي آباد کې خاورو کې پروت دی. هغه عشق غواړي، هغه جدا خبرې دي. ته هغسې ما بیا خپې پولی شوې، مې لکه په قلار کې نه، هغه عشق تا کې نشته. هغه عشق والا په عمرزو کې پروت دی، هغه په حاجي آباد کې پروت دی. اب خپې بلې خپې ګرځېده، اوس نر پسې منډې سوري پسې منډې وې. حاجیان صاحبان د دې وطن حج ننی خبر غریبانان چې لاړ شي، ما ته کله بزو یا د خدای بنده دا خو توس رااله 40 منځونه به پورا کو. وی دا به 100 ورځې کې پورا کیږي، مې دا به 75 ورځو کې پورا کیږي. وی بیا بزو نه دا وسګور قسم د تخرم په دې جمعات کې یو کسراته وی په مکه معظمه کې چې مدینه منوره ته لانو ته تیر کال نه بل کال ما ته دا ما ټیکټ کړوان دي کېږي مالې مخکې کا کوړته دم یا د خدای په بره غوړون شه مدینه منوره ته نه تلې. وی بیا برا شو کنه، اوس راغلی نه دی او بیا برا شو. هغه ماشوم وته سوی وی دا ما دا ټوکړې قبول دي، دا جانو دا پاتوشنو ډوډۍ می قبول دي، نار نهور می قبول، دا علم می نه دی پکار، دولت می نه دی پکار، کورونه می نه دی پکار، خو کاکا جره دی ګمبد پرې خو دوته نیم تیار. الته قسم قسم سيزونه دي. نه امام مالک به کوم نه ناستو، هغه ځای بناستو چې کوم ځای کې استوانه حرس وته وای، چې کوم ځای بر دوارو جهانو سردار اعتکاف ته ناستو. دا سړی وته وی را پاسه ما تر غاړه وځه. امام مالک ور پاسه دوار تر غاړه وت، وی په تندیر خلو مې خل کا. امام مالک وته دا ول زما دی وی قسم په خدای وی چې بیګا دا ځای کې ولاړو ما د دوارو جهانو سردار راغی مرګري ور سره دی. وی مال امام مالک را روان کې، امام مالک را راغله وی تا ته چا سوال جواب کو تور پاسې دی او دا زین دی را پیدل د یارینا د حضور پاک غوړ دا زین دی را پیدل. نبی علیہ السلام دا فرمای امام مالک یریګا ما را دیخ واشا چې لګوندې ځان ته دی را ترغاړه باسم او په دې تندې لګوندې خپل کما. قدر زرگر شناسد قدر جوهر جوهری، د زرو په قدر زرگر پویږي، د حدیثو په قدر رسول الله مبارک په خاورو کې دنه پویږي. حضور پاک د حدیثو په قدر پویږي. وی بیرته زولې کې زمرد او یاقوت او مرجان درواچو. امام مالک پته وسوي وی دا تب تماته ولې را ترغاړه وته. وی ما وی چې هغه سینې پورې د خپل سینو مګم چې کوم سینې پورې بیګا د دوارو جهانو سردار خپل سینه مبارکه مګلې دا هغه تندې خپل کم چې په کم تندې بیګا د دوارو جهانو د سردار لاړې مبارکې پریوتې دي. دل عالم امام مالک وته وی چې تا خبر او زما خبرم واوره چې پړه کې د ایمان او د قران او د حدیث قدر راغلس بس کې اوس بداسه کې. امام مالک وته سوی وی چې تارا ته قصه وکړه دا خبره خو ما پټه ساتلې د خو زمانه په الله قسمی چې کله د پیغمبر د حدیث په دې مسند باندې ناشته ما او د کله دلته په دې بستر باندې ناشته او د نبی علیہ السلام د حدیثو خدمت می شروع کړې ده. وی دا شپه په مان د 13 شوي چې په مشبر ما د نبی علیہ السلام ملاقات په خوب کې نه کړې. ایمان دې ته خبره مې ورونو دې پورې کوله چې د علم په قدر څوک پوهیږي، د علم په قدر هغه څوک پوهیږي، د عالم په قدر د قرآن په قدر هغه څوک پوهیږي چې چاته قرآن مخکې ته پروت دی. نو د حضرت ابوبکر قدر به څوک پیژني، د عمر قدر به څوک پیژني، د عثمان قدر به څوک پیژني. د دوارو جهانو سردار داسې ناست دی، د خپې مبارک کې ښکاره دي. حضرت ابوبکر راغی همدغسې ناست دی، حضرت عمر راغی رضی الله عنهما دغه سه ناشته، حضرت عثمان راغه نبی سم زردا سه کې ناشته او صدر مبارک په خپور اخور کو. عمر فاروق جلالیت لري او د خدای پیغمبر ابو بکر راغه رانیغ نشوي او نه د خپې پټکړي زرالم او مغه صفات شوي. عثمان راغه نو نیغ کېم ناشته او خپې دم پټکړي. وی عمر په قلار کېنا دا هغه چا نه زه حیا ولو نکم د کم ذات نه چې الله او دا فرشته حیا کوي. عثمان نخو الله حیا کوي، د خدای فرشته ته حیا کوي، زره ته ولې حیا او نکما. او د عثمان په قدر بسوک پیږي، هغه سړی به پیږي چې کوم د عثمان او د حضرت ابوبکر او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم سیتا بیدار دے. الله دې موږ سیتا بیدار جوړ کی. بهر صورت
حضرت ابوبکر صدیق بلاستنی سے برستو کېږي او هغه به نبی علیہ السلام به مخکې نه راکاږي او الله به आवाज وکړي چې اے پیغمبر دروغجن قوم دی نه تا پخپل فرمایلی دی چې ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنتی دی نو ستا خبره کې دروغ نه واراولم اعلان دی زما ابوبکر تجری بغیر حساب او بغیر کتاب جنت روان شي عشره مبشره نمونه پیغمبر علیہ السلام غشتي دي دا غینه پس به ام حساب کتاب شروع شي یا اور کوټه غوند نقطه در تبم نو بس کوم یو کس باندې به आवाज شي جهنم ته روان کړي د فائدې یو خبره تا کوم چې جهنم ته روان کی آدم علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته आवाज وکي چې اے پیغمبر اے احمد ستا یو امتی جهنم ته روان کړي ټول وای صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام به आवाज وکي فرشتو ته چراوي ګرځاوي فرشتي به ته نه ګوري بیا به आवाज وکي اے فرشتو زمالا امتی راو ګرځاوي زماو د یو شی پاتې دی هغه به بیا روان کړي شاته به نو دري اخره کې به فرشتي ولا आवाज ورکي چې ورستا قران کې نه دی قرآن کی نہیں راغلی کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا دوزخ داسې فرشتي دي چې هغه سخت دل دي په چې نه نرمیږي او چې الله څه حکم کوي هغه پوره کوي د بل چا خبره نه مني وخنه ز حکم وی الله ته وایا نبی سم با الله تعالی کی چې خدای زما د امتی او زما یو خبره پاتې ده لغون دی را واپس الله به فرشتو ته واپس کوي بیا ولی حساب کتابو کی نیکی به یو طرف ته کی گناهونه به بل طرف ته کی د دوارو جهانو سردار د دې لستونی مبارک نه اور کوټه غوندې کاغذ براو باسی اب ول پنه کو کی واچي وختي نه کې سپکو جهنم ته روانو اوس به نه کې درنی شي گناهونه به سپکشي اعلان بو شي جنت ته روان کې سمره یو کس باندې به आवाज شي جهنم ته روان کړي د فائدې یو خبره تا کوم چې جهنم ته روان کی آدم علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته आवाज وکي چې اے پیغمبر اے احمد ستا یو امتی جهنم ته روان کړي ټول وای صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام به आवाज وکي فرشتو ته چراوي ګرځاوي فرشتي به ته نه ګوري بیا به आवाज وکي اے فرشتو زمالا امتی راو ګرځاوي زماو د یو شی پاتې دی هغه به بیا روان کړي شاته به نو دري اخره کې به فرشتي ولا आवाز ورکي چې ورستا قران کې نه دی قران کې نه دی راغلی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا دوزخ داسې فرشتي دي چې هغه سخت دل دي په چې نه نرمیږي او چې الله څه حکم کوي هغه پوره کوي د بل چا خبره نه مني وخنه ز حکم وی الله ته وایا نبی سم با الله تعالی کی چې خدای زما د امتی او زما یو خبره پاتې ده لغون دی را واپس الله به فرشتو ته واپس کوي بیا ولی حساب کتابو کی نیکی به یو طرف ته کی گناهونه به بل طرف ته کی د دوارو جهانو سردار د دې لستونی مبارک نه اور کوټه غوندې کاغذ براو باسی اب ول پنه کو کې واچي وختي نه کې سپکه جهنم ته روانو اوس به نه کې درنی شي گناهونه به سپکشي اعلان بو شي جنت ته روان کې څومره خوشاله خبره چې جهنم نه بچو جنت ته